ښځې ورسره هم نااتفاقي شروع کړه، ښځه ترې هم لاړه خفه. نو دې د شل پنځه دېرش ورځې د په کور کې یوازې تېر کړې بچو سره. پلار خپل بچي حلال کړي دي او بیا د هغې نه وروسته په خپله هم خودکشي کړې ده. خو د مشر ورور ورسره ولګېد نو ده ورسره دښمني شروع کړله او ده ترې نه کور په بیه باندې واخیستو. ورځونه چې دا د خودکشۍ خبره کړې ده، د بچو خبره کړې ده، دا د خو په سوچ باندې کړی دی. په دې خپلو بچو باندې ټول نه زیات مین و. ټولو څلور میاشتې له ګوري د حفظ هم د قرآن کړی، ختمونه په مدرسو کې کړي دي. د ښځو جنګ جګړې تریخ تریوالی څه غربت شي څه پیغور شي اړه مې په داړه نه کوي بل چا باندې بغیر د ده نه، ځکه دا کشر ورور دا ما ته خپل اولاد په شان و. السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نو خپل په سوشل میډیا باندې د قیامت په شان یو خبر رالی چې یو پلار خپل بچي حلال کړي دی او بیا د هغې نه وروسته په خپله هم خودکشي کړې ده. د افسوسناکه واقعه د صوابۍ په علاقه کې مخکې ته راغلې ده او په سوشل میډیا باندې یو سایډ ته خلک د غصې اظهار کوي، بل سایډ ته د افسوس اظهار کوي. د دې حوالې سره او د دې واقعي حوالې سره ډېر فیک خبرونه چې کوم دي او معلومات هغه هم په سوشل میډیا باندې ګردش کوي. موږ دا وګڼله چې دې صوابۍ علاقې ته راشو او د دغه کومه واقعه چې راغلي ده د هغې د خاندان سره خبرې اترې وکړو، حقایق څه دي او د افسوسناکه واقعه څنګه مخې ته راله. د کوم کس چې خودکشي کړې ده او د خپل بچي د معلوماتو تر مخه هغه یې حلال کړي دي، د هغې ورور را سره موجود دی. سر د ټول ناول خو ستاسو په دې غم درد کې موږ شریک یو څومره مزاحمت وکړو هغه به ډېر زیات کم وي. دا واقعه څنګه مخې ته راله او حقیقت څه دی؟ د واقعه معامله داسې وه چې ده کله نه چې واده کړی دی نو ده سره د ښځې او د ده منځ کې معامله ښکلې نه وه. ورپسې وخت تېرېده د ښځې او د ده منځ کې معامله صحیح نه وه. کله به خپه مروره، کله به جرګې رضا کړه، کله به راپورټ شو، کله به څه مسله وه. نو دې خبرې ته ټینګ ګزاره چلېدله او خپل کور یې مو پای کې بچي وو. نو که ښځه بیا نه وه نو بچو غم دړ به ورته نه میلاوي. هغه ورونداران یو خپل وروڼه خویندې دوی به منځ کې اتفاق سم و. خو دا مشر ورور ورسره ولګېد نو ده ورسره دښمني شروع کړله او ده ترې نه کور په بیه باندې واخیستو. دې ده نه تنګ شو نو کور یې بس په ده باندې خرڅ کړو. مونږ ورته وویل چې کور مه خرڅوه، هېچا ته هم کور نه اخلو نه چې اخیستې ځکه د کور منځ کې مسله وه. ما ته یې وویل چې کور خرڅوم در باندې، ما ته یې کور مه خرڅوه، دا ستا د بچو امانت دی. زما نه مشر ورور دی هغه ته یې کور خرڅوم در باندې، هغه ته دا ستا د بچو امانت دی، دا ستا د ښځې امانت دی، دا به ستا سړي که ته هر خوا ځي دې کور له به راځي. بس تنګ شو دا کور په دې مشر ورور باندې خرڅ کړو. نو مشر ورور ورته وویل که چېرې کور در باندې خرڅوم خو که واپس کېږي نو بیا وخت پیماني 3 لک روپۍ وخت پیماني راکړې، واپس الټه به جرمان راکړې. دې وویل ټولو کشر او دې کمعقل او دې ساده او دې ټول خلک یې پېژني، ده کې سادهوالی کمعقلتوب ته به ده کې و. ده به چې کوم څیز خرڅ کړو بیا پرې واپس خپه و چې یاره ستومان او بیا چې اصلي واپس راوړم. نو ده ته بچي او ښځه د کور نه ووتله، دوی په روډ باندې رالو. مثال په لاره سړی چې راشي او د انسان په سر چې دومره غم په سر شي او بیا ښځې ورسره هم نااتفاقي شروع کړه، ښځه ترې هم لاړه خفه. نو دې د شل پنځه دېرش ورځې ده په کور کې یوازې تېر کړې بچو سره او بچي هم در په در شو. دې په خپله مو او د اخري ورځو کې ورسره موږ اړو، موږ ته خبر هم نه شو. کېدله موږ تلو، ملاقات مو سره کوو، پردي کانډر کې اوسېدو خو ملاقات مو سره کوو، ته به تسلیم ول ورکوله او موږ به ښه خیال ساتو. خو اخري ورځو کې چې دا خبره ده ډېره زیاته دا کړله خوره کړله چې یاره ده ما ته یې کور واپس کړي، زه به کینی زه به خودکشي کوم. او د خلکو سره مشوره کړې وه، دوی ته یې ویلي چې دا خو دې اخري ورځو نه چې دا د خودکشۍ خبره کړې ده، د بچو خبره کړې ده، دا د خو په سوچ باندې کړی دی. په دې خپلو بچو باندې ټول نه زیات مین و. دا زموږ کشر ورور زه به د خپل اولاد په شان مین و. دا راته ووایي جي مختصر چې دوی به په خپله څه کار روزګار به یې کوو؟ د ده مونږ یو مولان او زمونږ خانداني کار دی، امامتۍ، تبلیغ، دا مونږ ټولو څلور میاشتې له ګورو. د حفظ هم د قرآن کړی، ختمونه په مدرسو کې کړي دي، یعنې حافظ قرآن ډېر شاګردان ورسره به ټیلري کوله. دا راته ووایي جي د دې د کور والا چې کومه ښځه دا څومره ټایم وشي چې کور یې پرېښودلې، څو ورځې وشو؟ دې تقریبا 22 ورځې دا خو شاید ورځې کېږي. خو دغې ورځو کې دا نه زه نه خبر چې اتلې ده او دا مسله داسې جوړه شوې ده. زه خپله د ښځې به ورسره مخکې نه څه جګړې اترې کول؟ دا مشران ټول ګواري مخکې هم د جګړه شوي دي، خو دې دوره همت نه لري بایللی. خو چې کور ترې هم لاړو نو بس همت یې په دې کور باندې بایلو. دا 2-3 مسلې د په سر باندې رالې، هغه د خړو اوبو واغېستو او دا خودکشي وکړله. کینې دې یوې مسلې 2 مسلو د دې ورته ټینګ و، دغه نه کول. خو چې د یو انسان ستا چې خپله بچي په روډ باندې راشي نو ته به څه ورسره کوې؟ او خپله بچو سمباله د انسان نه کېږي. 2 جنکۍ 2 هلکان، دا 4 کاترې د په روډ باندې رال
او دنه کور واغستې شو کور ته بیا واپس د وته ځخ پیمانه پیسې خپل امانت واخله امانت پیسې پرتی راوته اوس په میسج باندې واپس کړی وته دا وته واپس در کوم هر څه واخله دا مشرور خپل رورو دا خپل مو پینځرونه یو خپل دا خپل مرور دی خو د خو دا سره مشرور چې د ټولو سره خپل جنگ جګړه خپل دا کړی زور زبردستی وسره کړی دا خو د سره ډیر زیات وکړه دا ته وایي چې د کور خرڅولو ضرورت ولې رااله مهیته د لومبینه دا خبره شوق لري چې زما دی ورو سره گزاره نه کیږي او دا مشران شته چې د سره سو پیر جنگونه وکړل په چم گاوان کې دا ټول دی خبره گواهی د جنگونه وسره مخکې لړرالو نو دا روم ډیر ځا ساده او کما کلو او پویدم نه په دې خبره باندې په معمولی خبره به خوشاله په معمولی به خپو لږ خپکان دا پر ډیر شي خو دا چې خودکشي وکړه دینه مخکې دو همت بیلو د ټولو خلکو ته وي چې کور انم لاړو خزم ران لاړه بچی مې په سر پند شو دیو هدا رد ګټل دی دیو هدا سکول لګره دیو هدا ماشوم پکې دو دریو کالو دا لبول دي نو انسان بسکی چې بچوله بغم حاجو کی کسبولو کی ګټولو کی خدا به سنبال کی بچی به سنبال کی کور به سنبال کی هیڅ وخت پاتې نشو دا ته وایي چې کله دا واقعیا وشوله او تاسو د کور ته رالی تاسو پته څنګه لګیدل او چې رالی نو څه مولیدل پسترو زه کور ته نیم راغلی او نه ته خبروم ما ته ټلیفون شو چې جنگ کړی کور ته راشه مونږ روان مو کې جنگ جګړه به کړی سزان به کړی هسپتال کې موتی چې مردان ته ورشو په خبر ته لړ شو دی راته کور ته راځي کور ته رالو عمره ته پته نه د هسپتال ته لړ مردهانه کې پراته ټول ته وایي چې کله تاسو ته خبر وشو چې دغه سي ساسورور خپل سلور وانه بچی لال کړی دي زبا کړی دي او به خپل هم خودکشي کړی ده ساسو یقین راتلو په دې خبره باندې دا مال ته په هسپتال کې دار سولې دلو خو زما لکه خپکانونه غمونه ډیر راغلي خو دا سه اړه مې په دال نه کې بل چا باندې بغیر دنه ځکه دا که شروع دا ما ته خپل اولاد پشانو الله دې رحم وکړي کتونکو د کوم کس خودکشي کړې دا معلوماتو تر مخ خپل سلور بچی زبا کړي حافظ قرآن ټیلری به مسره کول او بیا دغه افسوسناک واقعیا محترغل دا د دې معاشري سه حالات وي سد خزو جنگ جګړې تریختري والي صغربت شي سپي غور شي بیا پکې سد د معاشري حالات نو انسان اخره کې خودکشي ته مجبور شي او بیا غواړه ماشومان چې کوم دی غم زبا کړی دي